الرحمن الرحیم مختصر القدوری پڑھو دویم سبق نمبر 15 مخت مصنف رحمت الله علیه دی بیا صرف ولا بقیا چې کوم مسائل دی تخای یی کایو سړی دا دوای صحیح تر همره خست دی یور کې کوټا دا دوی خارج کو په مقابله دی یو صحیح درهم او د دوو کوټا دا بیا کیږي کنه کیږي اوس هم دا خبره خای کوټا او جی تیسه اعتبار نشته خو زنه دسی کوټا شي کوټا منه هیڅ سره لیکل شي کوټا منه بیخي خروف وي یو کر وي کارا او تیل شي ويجوز بيع درهمين صحيحين دوا صحیح درهم دی و درهم غله بل خروف تا بدرهم صحیح دی مقابله کیو صحیح او درهمين غله دوار کی خروف تی وان كان الغالب على الدراهم الفزه کبه د سی چال وشو س درهمو بندې سپین زار ډیر وسپنې ورکې کام او کنه په هي په حکم الفزه به د سپینو زارو کې شمرل شي لاغونی وسپنې ورکې اسې ټچ کاوي ځکه به دو جوړیږي نه دی وسپنې نه بغیر لکه څنګه کاغل کې مو بز ملو کنه به خخیږي نه همدا شیشه کې سیمټ چو سیدا سیمټ په لګي شګه ډیر وی کنه وان كان الغالب على الدنانير الذهب كدينار اشرفيو کې سونا ډیر په هي په حکم الذهب دا به سونی کې شمرل شي فيعتبر فيهما من تحريم التفاضل دي کې بیا زیات ولا حرام شمرل شي ما يعتبر في الجياد لکه څنګه جيد کې حرام شمرل شي سیدا كما في الجياد جيد جمع ده وان كان الغالب عليهما الغش يا الغش كخير ور بني ډيري خير منت شدا نور وسپنيوا پيتلوا ګلټوا تانباوا المونيما سيدا چشا همو فليسا في حكم الدراهم والدنانير دي تبع درهم ته دینار نه نشيله بل فهما في حكم العروض ده به عام لوخي سامان اوسپنه وګرځیدل صحیح شو کده شی ته وکانا چې اوسپنه په حکم کې وګرځیدل سامان په حکم کې فاذا بيعت بجنسها متفاضلا کسره کی زیاتی دی خرج کو خیر ده جاز البيع بيع سیده ځکه چې دا عام لوخي شول ته دوی چیلنج شي ما تر کوي ما ته درې در کې صحیح ده درې کو زی درا کې دوی کو زی در کوم ولا لګي خې دي صحیح ده پروا نه لري ټیک ده وان اشترى بها سلعه کدي سره عام سمونی خستو چې شاوي سبزی میوه چې شهم لوخي ثم کسدت خو بیا دا دومره خروف وګرځي دو سره چلیږي نه جلیش وي صحیح ده کسدت معنی جلیش والی فیل شي نوٹ والا طاقت ختم شو روح ونه وتلو تشه ډانچا پاتې شوله سیده فترک الناس المعامله بها خالکو دی ولا ممیلا پرېږدول لکه مخکې پنځه ګونو کنه په غوله کاغذ له ختم شو کنه سیده قبل القبض دی قبضې نه مخکې بطل البيع عند ابي حنيفه رحمه الله امام سیپنس دا بیع ختم شوله ټیک ده وقال ابو يوسف رحمت الله علیه فرمای علیه قیمتها یوم البيع دا سړی دی ولا قیمت بیا اعلان کې کوم ورځ باندې دوبه څه کړی و اما غیر دې دا غوښونو سوره قیمتو کوم غوروي مغور روپی لاندې کې مثلا دی کوټا درهم کړي کنه 300 روپۍ وي نو 300 روپۍ دی کی کنه لکه تو سره م 15 غونونو باندې بیا کړی و کنه لاس 15 غونې مې در کړی 50 روپۍ جوړدل شامه د نه خاص ورستم چې کی روپۍ مې در کولې د خاتمه شي مارکیټ لون کړه د بانک ولا سیدا اوس دی معنا دا شسکی ورډا یا 500 روغ ورډ سیدا وقال محمد رحم الله فرمای علیه قیمتها آخر ما يتعامل الناس بها ټول اخیری ورځ باندې سکل دی ریټ ختمې دو کنه اخیری ممیلا خلکو کوله ما غیر زله قیمت بلاند کی دا سړای ويجوز البيع بيع جائز ده بالفلوس النافقه دی اغه پیسو او سکو باندې ساغاره یجی وی چلیږي وان لم يعين یا يعين اگر چې دی مقرری کړي نه خیالي نه وي لکه درې څلور قسمه سکه چې دی افغاني چې دی ورکه پاکستاني چې دی ترکی لري چې دی سیده درسته وان كانت قاصده کبیا دی دولت قیمت ختم شو لم يجوز البيع بها حتى يعينها ور پرې بیان کېږي سکو بنیوال به خای تو سره مونږ تجارت کولو متل هند 3000 سکی واخله مسره خټولي موتی غونډه بایم را ډاکړه گینه یغونی سیدا هغه ویل چې مته به خای افغاني رکه که پاکستاني رکه موتی چې پاکستاني افغاني خودي زی ختم شي سیدا و اذا باع بالفلوس النافقه کپرای جو په سکو باندې دي شای خرڅ کړل ثم کسدت بیارټي ختم شو قبل القبض یدی ور کړی نه دي قبضه نه شي بتل البین ابي حنیفه رحم الله
امام صاحب مذهب کې بیه باطله شوه. ومن اشترى شیئا بنصف درهم، که یو سړي چونه چیشه واخیستلو څه نیم درهم بنې موته راکه فلوسن د سیکې که نه جاز البیع بیه جایز ده صحیح ده. هم د نیم درهم واخله دي کې موته سیکې راکه ښه که نه. وعلیه ما یباع بنصف درهم فلوسن، او دی بنې دوره شای اوس هغه خرڅېدلو د نیم درهم سیکو سره دو جایز ده. ټیک شوه. ومن اعطوا صویرافیا، که کوم سړی زرګر ته سونار ته ګولډ سمیت ته ویر کړلو درهم درهم چې هم دا یو درهم والا فقال ورته داسې ویلې د یوه درهم په بدالۍ کې موته راکړه که نه نیم درهم بدالۍ کې راته سیکې راکړه موتې روپۍ، او د نیم درهم څه در سره پوتې شي که نه دی په بدالۍ کې موته نیم درهم بیا واپس راکړه، خو یوه دانه ورکې ما راکړه د غنم وره یا د شرشم وره ځون ته که. دا ټوله بیه اوس خرابه شوله، سیکې نشوې جایزې ویلې، ځکه څه د نیم درهم څه ته کله نیم درهم بدالۍ کې راخلې لا خو نه تو ناکام کړلو دو خو جایز نشو که نه، ځکه جنس یو ده هېڅ کمای به نه کوي، د غنم دانې وره به نه کوي ورکې. فقال هغه ته ویل چې اتیني بنصف فلوسا، نیم درهم کې راته سیکې راکړه، و بنصف نصفا نیم بیا راکړه، ښې له ښه به ته نیوه دانه ورکې کاټ که لا خو نه. فسد البیع فی الجمیع عند ابي حنیفة رحمه الله. امام صاحب ټولو کې بیه خرابه شوله. وقال صاحبانی چې جاز البیع فی الفلوس، چلو سیکو کې خو صحیح شوه، سیکې خواسی غلط جنس ته بدال جنس ته که نه، خو بطل فی ما بقیه، دا درهم چې سره نیم نیم کوي خو یوه دانه پکې کټ کوي دیګې صرف نه ده صحیح. ولو قال که به داسې وتیلې زرګر ته سونار ته چې آتویني نصف درهم فلوسا و نصفا الا حبة جاز البیع، چې نیم درهم راته راکړه که نه پیسې سیکې راکړه او بیا راته نیم درهم راکړه بقایا صحیح ده، یوه دانه ما راکړه جاز البیع به دې کې بیه جایز ده. ویلې جایز ده ځکه څه د کومه دي کې یوه دانه وباسي که نه نه دا لا غونې دانه څه کومه دا مودي ته ویې هلکه څه د نیم درهم د نیم درهم مقابلې کو شو دي خو نیمه نه راخسته وکسې که نه نیمې دي نه واخیستلو دا د مغه بدالۍ کې شو. د کوم نیم درهم کې دوه لا غونې دانه ونه کټ کوي څوره هم وي هغه د میخکي راویلې نه وي مو به تی دا چلو دی په بدالۍ کې ته مو ته سیکي راکړي دا شی ته بې وګرځو بیا به هله بیه جایزه شي. ولو قال که ده شي یلی و چې آتوینې درهما صغیرا یو وړوک درهم مو ته راکړه وزن و نصف درهم چې وزن نیم درهم ته راسخ الا حبة صرف یوه دانه ورکړي کام یو الباقي فلوسن بقیه راته سیکي راکړه ورکړي. جاز البیع بیه جایز ده. وکان النصف الا حبه، د کوم نیم درهم د څه یوه دانه ورکړي کام دو په مقابلې کې وګرځئ بې ایزاء په مقابلې د الدرهم الصغیرې وړه درهم کې وګرځئ، والباقي د بقیه درهم وګرځئ بې ایزاء الفلوس د سیکو په بدالۍ کې.